د قیامت په ورځ باندې به بعضې خوشنصیبه داسې وي چې د حساب کتاب نه مخکې به الله رب العالمین هغوی په جنت کې داخل کړي. بعضې خلک به داسې وي چې د حساب کتاب نه مخکې به الله رب العالمین په هغوی باندې د جهنم فیصله وکړي. او بعضې خلک به داسې وي چې د هغوی سره به حساب کتاب هم وشي، د هغوی ټول د وزن به چې کوم دی هغه هم وشي، لیکن بیا به الله هم هغه نه په جنت کې داخل کړي او نه به په جهنم کې داخل کړي، هغه به په کم ځای کې وي. دا درېیمه ډله چې کوم دی چې د هغوی چاپړی د نیکۍ او چاپړی د ګناه چې کله هغه یو شانتي شي، بالکل برابر شي، د دوی به په کم ځای کې وي، دوی به الله رب العالمین په کم مقام کې پاتې کوي. زما عزتمندو ان شاء الله نننۍ ویډیو کې در سره ډیر اهم انفارمیشن او ډیر اهم معلومات هغه ستاسو خدمت کې پیش کوم. ګوره چې د عمل په اعتبار سره انسانانو کې درې قسم دي. یو ډله هغه دي چې د هغوی په عملنامو کې به ټول نیکۍ وي، د هغوی په عملنامه کې به ګناه نه وي. صحیح ده؟ دا یو قسم ډله ده، دا به د انبیای کرامو ډله وي او په دې ډله کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لوی جماعت هم شامل وي چې د هغوی په عملنامو کې به صرف نیکۍ وي، ګناه به په هغې کې نه وي. الله رب العالمین به په دې باندې د حساب کتاب نه مخکې په دوی باندې د جنت فیصله وکړي. صحیح ده؟ یوه ډله دا شوه. دویمه ډله هغه ده چې هغه به د کافرانو وي. صحیح ده؟ د دوی په عملنامه کې به هم د ګناهونو نه علاوه بل څه خیر ښېګړه نه وي، څه نیکۍ به پکې نه وي. الله رب العالمین به د حساب کتاب نه مخکې په دوی باندې د جهنم فیصله وکړي او دا ډله چې کوم ده دا دویمه د کافرانو دا به هم په جهنم کې داخل کړي. درېیمه ډله زما عزتمندو د هغه کافرانو ده او درېیمه ډله د مسلمانانو ده چې هغوی څه نیک اعمال هم کړي وي او څه بد اعمال هم کړي وي، ګناهونه ترې هم شوي، نیکۍ هم کړي وي. کافرانو څه نیک اعمال هم کړي وي، خیر ښېګړې د چا سره کړي وي، چا له کوهی مسلمان له یا چې کوم دی نو غیر مسلم له کوهی چې کوم دی کنستلی وي، یا بل څه نیک عمل ښه کار کړی وي، خیر ښېګړې د چا سره کړي وي، ښه کارونه هم کړي وي، بدې هم کړي وي. دغه شان مسلمان هم ښه کارونه هم کړي وي، بدې هم کړي وي، د دوی وزن به کېږي زما عزتمندو. خو د کافرانو وزن چې کوم دی زما عزتمندو، دوی له به الله رب العالمین داسې د کفر په وجه باندې د دوی د هغه نیک اعمالو وزن هم ختم کړلی شي، هغه به سپک شي، د نیکۍ هغه چاپړی به سپک شي په هغې باندې. او بعضې وخت کې الله رب العالمین د هغوی هغه بدله په دنیا کې هغوی ته ورکوي، دې کافرانو ته زما عزتمندو. نو د هغې سره سره د دوی باندې به هم د جهنم فیصله وشي. درېیمه ډله د مسلمانانو ده، نو د هغوی وزن چې کله وکړلی شي، نو که چېرته د مسلمان د تله د نیکۍ چې کوم دی هغه درنه شوه، نو د جنت فیصله به په ده باندې وشي. او که د نیکۍ هغه تله یې سپکه شوه او د ګناهونو تله چې کوم دی هغه چاپړی هغه دروند شو، نو په ده باندې به د جهنم فیصله وشي. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو حفاظت د دې نه وکړي. صحیح ده؟ په ده باندې به بیا د جهنم فیصله کېږي. خو که یو سړی داسې دی، یو مسلمان داسې دی چې د هغه د نیکۍ چاپړی او دغه شانتې د بدۍ چاپړی، د ګناه چاپړی بالکل یو شانتې شو په تله کې، بالکل یو شان، نه د نیکۍ هغه دروند دی او نه د بدۍ هغه دروند دی او بالکل یو شان دي شول. نو په دغې صورت کې به الله رب العالمین نه په دوی د جهنم فیصله وکړي او نه د جنت فیصله. دا یو اعراف یو غر دی، الله رب العالمین د قرآن مجید د هغې تذکره شته. الله رب العالمین به په هغه ځای باندې د پاتې کېدو اډر په دوی باندې وکړي، حکم به وکړي چې تاسو په دغې اعراف په دغې غر باندې یئ. نو د هغې نه به جهنم هم ښکاري او جنت په چې کوم دی نو هغه هم ښکاري. دوی چې کله جهنم وویني نو د هغې تذکره قرآن مجید کې شته او حدیث مبارکو کې هم شته. نو دوی به شکر وباسي چې خدای پاک چې شکر دی له دغه ځای نه دې ساتلي یو او دوی خو جنت وګوري، نو د جنت تمنا وکړي چې الله پاکه دغه ځای ته مونږ بوځه. څه وخته پورې به په دغه ځای باندې وي، څه وخت پس څه زمانه پس په الله رب العالمین په خپل فضل او کرم سره دوی په جنت کې داخل کړي. نو دا د عمل په اعتبار سره درې قسمه خلک دي چې د دوی سره به حساب کتاب په دې طریقه باندې کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.